كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعيم ابن مسعود رجل يعرف أن الحرب خدعة. نند جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې ملګرو کې عزتمن ملګری د جنگ او جګړې په تکتیک باندې کوی انسان بیانېږي چې هغه ته ویل شي نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. د دې مبارک د شریعت کتابونو کې راځي چې دا یو نوجوان او د شنو نوجوان چې زړه ډیر انتهایی بیدار، ډیر انتهایی زیرک سره د خپل ډیر خلک تل راتل د دلاله د دې خبره کوي چې دا اوچت ذکیری خلکو به مشورې اخستي کله به دله مشکلات واقع شونه دا به مشکلاتو کې راګریدو نه په طریقو د غینه به ځان استلو. حتی تر دې پورې خلکو بدل ابن صحرا لقب ورکو. وجدا وجه الله عز وجل دل چې د څومره کمالات دی هغه په دې کې راجمع کړی دي. په دې طریقې چې سوچ ورکړي ډېر انتهایی پاک، بداحت ورکړي ډېر انتهایی تیز، زکاوت ورکړي ډېر انتهایی اوچته، لیکن د دې سره سره د شریعت په کتابونو کې راځي چې د کې واجبه تبع دا و چې دا کوم شی نه خوان او لذت لري د غي سره ډېر انتهایی مینه لرله او دا خبره به ډېر انتهایی ته خو خوله چې زما خو د بعض خلک راځي د کینی زما سره کله به چې د يهودو خاله مدینه منورې د یثرب علاقې له ورغې نو التبې د غوي سره د دوه شینو تذکرہ کوله چې زما خو د ملګری راځي غب شپ ټنګ ټکورا اول وختونه کې چې په اسلام باندې مشرف نه دی د دې سره تعلق. کله کله به د زړه دا خبرم اوختله چې د شي زنانه یې چې هغه د دې خلکو په اصطلاح باندې په میدان کې رقص وکي یا به تور مثال هغه مجلس برابر کی او د نجد د علاقینه به استا به حرکت او اراده شروع کړه د مدینه منورې په طرف باندې. ډیر انتهایی مال به په دې کې ولګو، خو لیکن الله عز وجل وزل دین د اسلام نصیب کړي. هغه کارونه چې له ول عبد ټنګ ټکور دی بل شی د هغه د ځلنه الله عز وجل او باسي د قران او سنت محبت او د امینه د قران الله وردننه کوي. د دې وجنه چې دا دوه صفاتونه به بده کې موجود د نعیم به همیشه د مدینه منورې په طرف باندې ورتلو او التبه د يهود سره تعلق خاص کر په يهودي کې به بني قریظه په کدا چې الله عز وجل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ولېګو هدایت او حق د خلکو له پیش کې د مکی دا ټولي کوشي او د قشان د غرون الله عز وجل د اسلام په نور باندې او پړه کوله. نو په دې وخت کې دقه نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شو دا د دې ولا نو چې زما نفس کم شغواړي اغله زپرې د مبول طرف روان شي. د ځان سره دا فیصله وکړه چې د اسلام د دین مقابله وکړي ډېر انتهایی سخته. وجدا که چیرته د غدین د اسلام غالب شنه به کوم شي زما خواهش د غیب مقابل کې د معنی جوړیږي لری کولی په کار دی ختمولی په کار دی چې اره طریقه ولې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صغر د مقابله وشي. کله به کوم خلکو اراده لرله چې د اسلام د دین سره موږ دښمنی وکړو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ دښمنی وکړو، په هغه ټولو کې خطرناک دشمن هغه انسان چې د خپل توره د دشمن پر تندې باندې کېدی هغه کې بنو نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ برقه غستا. لیکن پیخه ده د احزاب د خندق په غزا کې الله عز وجل یو عجیب تاریخ د نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پاره جوړی او د په کې هغه عجیب تکتیکونه لیکل کېږي خاص کر په میدان د جنگ کې دشمن مقابله او د هغه په مابین کې د قصبونه ماتول د زرین کرکو په لیکلو باندې ولي کله خلک ورته انتهایی زیات حیران شو. عقل من خلک او غیر عقل من دي ټول معلومه کړ چې الله عز وجل د انسان له څومره مهارت ورکړي په دې پانی کې. د احزاب د غزا نه لږ زر وړاندې يهودو د اراده وکړه د بني نذیرو په دې یثرب کې په دې طریقه باندې چې ډېر خلک راغلي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اراده د دښمنی لري غواړي چې دغه سره مقابله وکړي او فیصله وکړي دغه په دې دین باندې چې لازمه کې د سرزمین نه من ختم کو. دوی ورله قریش له دا خبره دی بني نذیر وکړه چې راشه د مدینه منوره کې کوم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه مقابله کې خطرناک جګړه شروع کې وی وجنه ختمې کوي. منګم د سره چې کله مدینه منوره راځي نو په دې وخت کې زموږ اساس په مابین کې به وعده نه به تاسو ته مخالفت کې نه به مونږه دشمن چونکې دوړو شریک دی په دې وخت کې دوړو د وجنه چې د یو قوي گزار ورکړي چې دغه به کمالي
دې ځنه لاړ به د غطفان قبيله له چې په نجد کې اوسېدل هغه خلک په دې طریقه باندې راځي کړه چې د اسلام مقابله وکي د محمد رسول الله مقابله وکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړي هغه به د بي خويستل شي او په دې او د قریش په مابین کې د څه اتحادیه جوړ کړي شي چې کوم خلک په دبانې ورځي هغه به منګه قوي کو کوم خلک چې د پتاید کې ودرېږي هغه منګه ورسته کو او د څه یو سره انتخاب کو چې پاغیزه کې منګه تاسو ټول لازم شو مشوري وکړي د په خلاف باندې ځان استعمال کو قریش د مکې نه اوه تسره د لوی جماعت پیدل کسان را روان کړه سواره کسان را روان کړه په دې حال کې چې دی جبهه قیادت ابو سفیان ابن حرب سره د مدینه منورې په طرف باندې رواني کی صاحب د خاصین باغ عددونو تعداد هم لیکل چې څنګه را روان شو څنګه دا واقع تفسیری اغه ذکر کړی سورې احزاب کې غطفان قبیله وروته د نجد علاقینا ځان سره سامان را واخسته او دغه په قیادت کې عینه ابن حسن الغطفانی په نامه باندې وکړه سودار روان شو لیکن په خدای چې د غطفان د قبيله په دې سر کې او رئیس مشرتوب کې نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ را روانيږي کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لا دې خلکو دراوتلو هغه حالات معلوم کړو چې ډېر انتهاجیت کسان وروته ټول ملګری راجمع کړو وی ویل چې مشوره کول پکار دي دشمن مقابله لزک لاندې باندې دا ټول الله عز وجل دغه عظمت په سوره احزاب کې ذکر کړي چې د خلکو زونه د خپل لړاو خاطر سلمان فارسی رضی الله ورته نظر پیش کړه غدا چې موږ د مدینه منورې نګر چا پر خندق وباسو دغه خندق تفصیل دغه طول دغه عرض دغه عمق څومره کسان پکې لګیاو په کوم اندازه باندې وېشل شو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې ملي کړي خندق په موږ جوړ د مدینه منورې نګر چا پیرا کچیر د دشمن راځي په دې باندې ځان راغورځي نو طاقت بلرینا اېده په دې خوا کې به قوي ملګری ودرېږي د شوشتون کې انسانان چې هغه را پرینو دي او دلته به ډایرک راتللی نشي مقابله په دې طریقه باندې شروع شي د دیو جن د مکه مشرکان چې کله بیا علاقې لړځي په خپل مابین کې دا خبره ثابتې چې والله قسم په الله دا د عربونو د بل چا تکتیک دی ځکه سلمان فارسی ورته دا نظر پیش کړی دی د عربو د شکار نه دی په دې کې معمولونه جګړه مګړم سره وشو علي رضی الله خپل دشمنان وژل سبګه مردار شو سبګه زخمین شو راو تختیدل په خدا چې د دوړ لوی پوجونه د مکه او د نجد علاقین روان دي د مدینه منورې د پاس سرحدات لره ورسېدل حتی تر دې پورې د يهودو چې کوم مشران و د بني نذیر او اغلاړ بني قریظه ولې ویلې چې راشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابله په نیت باندې منګه غنور خلک هم راغوکتري تاسو زموږ سره بده کې شریک شي چې دا کم فوج را روان دي د مکه او د غیطپان نه د غیر سره په قیادت کې ودرېګو اسره خلک ماترامات کو ختم کوم د قضیه کې مقابله ده او دا ختميږي دوی بني قریظه دا خبره وکړه چې تاسو دا کم شي د موږ دعوت راکې دا خډیر انتهایی خشره موږ خو کم غړو دا زموږ مقصد هم دی لیکن تاسو په خپل بده باندې پیږي چې زموږ او د محمد پر مابین کې لوزونه دی هغه په دې طریقې چې موږ په دې مدینه کې اوسې ګډیر په شریک باندې بجون تیرو د اطمینان هغه په دې طریقې نه هغه چا سره موږ کومک کوو چې د بار ناراضي نه بس موږ په دې مابین کې دا کوم لوزونه دی دا ماتو او تاسو رخ پیږي چې زموږ او د غي په مابین کې تر اوسه پورې الیکل مات شي ونی نشي کېدای چې موږ تاسو د غي په تایید کې ودرېګو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله گزارو او بل موږ د دې خبر نه یریګو کچیرته الله عز وجل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې جګړه کې کامیاب کې هغه به موږ ونی سي په شاد نیولو دی قوي سړي او بیخ به بالکل زموږ د مدینه منورې نه او باسي په دې طریقه باندې چې موږ څوک به ووم نه پیژنې چې د مدینه منورې په سرزمین کې د سی بني نذیر اوسېدل بني قریظه اوسېدل او مقصد به دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د هغه دوکي جزا را کولی چې کوم سره کړی دا په خدا بني نذیر همیشه په دې وخت کې دوی له داد تیزی ورکوله چې کوم لوزونه تاسو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې کړی دی هغه مات کړي او دا خبره ورته ډیره ډولې کوله چې دا لوز به ادمار کړی شي او اشاره شو دا خبره ورته تصریح کوله چې د شي قوي فوجین موږ راوستلې چې په دوی باندې مدا کړی را تنګ کړی دا مشکل دی چې نن را په دې خو دوی د مدینه په بل اسمه باندې موږ نشوندې پاتې شي حاصل لا چې په دې وخت کې دی بني نذیر بني قریظه دې مجبور کړه او دې انتهایی را تیز کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم لوزونه کړی دی هغه په دې ځای کې مات شو ختم عقل او چې د پیغمبر دې مابین کې لیکل شوی دی هغه ورقه وشلوله او ټول خلکو له اعلان وکړي چې راځي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مقابله د پاره موږ هم سره په دشه جمعي باندې شریک اوزو خازن به ذلک کلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له اطلاع ورسېده چې بني قریظه د دې سره وځي شي د څه بني وی شي دی څه خلک ورولې غلا او په دې وخت کې وی ویل ک چیرته ورځي شي ور د شیشه پر موږ لراکې چې عزل قارات او کنو یې شي په غیبه موږ تاسو ته تصریح وکړي
مرګري چې کله هغه دوه کسان درې یا څلور کسان ورځي او د دې په قریظه سره دغه ملاقات کیږي نو به دوی د خبره ذکر کوي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه سره نبی نه دی په ځای دې چې هغه لوز باندې پابند پاتې شي بلکې کنځل شروع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لراله ورته ویل چې عذر قاره خلکو هم لوزونه مات کړ حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام د ملګرو د من نو چر شو په ولري ځای کې څملستو خپل صادره په سر باندې راوا چوډیره مو د ورس پروت د ملاسن راوچت شو ویلې الان نغزوهم نن بل دې خلکو مقابله من کو دې په مونږ باندې راتل نشي مداخل کې مخالف بماتيږي وې دې خبر پر مسلمانانو باندې چې وقوع کتاب دا ګمان کولو چې کله دې درو دشمنانو سره اتحاد او اتفاق کړي لکه یو سوایقات یو تندر چې مسلمانانو په دې مابین باندې را پریوږي څومره احزاب چې راغلي ولان د باندې د ټول مدینه منوره چې محاصره کړه د مدینه منورې په طرف باندې د کوم اهل چې پراتو هغه خوراک او ساک د ارڅ بند کړ مسلمانانو باندې ډېر انتهایی سخت پریشانی له وشت او سخت افغان راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لدا خبره معلومه شوله چې دا خو واقع شدي دشمنانو په دې مابین کې یو طرف قریش دی بل طرف غطفان دی او د مسلمانانو مخ له روان دي د خارج د مدینې نه ارچ بني قریظه هغه په داخل د مدینه کې د مسلمانانو د لپاره د یری اسباب برابرۍ د هغه لپاره د دې جاسوسي اسباب برابرۍ او کوم انسانان چې هغه منافقان دی په ژوند کې د شي ویلې چې دا کومه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کوله چې موږ به کسرا او د قیصر خزانه فتح کوو نن په دې وخت په دوی باندې راغلي د بیت الخلا له اومدو په اطمینان کې تلل نشي د ټول دروغ موږ ویلې دي الله عز وجل په دې امتحان کې واچو شروع شو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګروپ نو د جماعت نه یو ډله جدا کېدل مقصد پکې دا چې موږ یې راوګو په خپل بچو باندې په خپل زنانو باندې په خپل کورونو باندې اسنه چې باندې د نور خلک په موږ باندې گزارو کې او حمله وکي نو ځواني رخصت رسکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تقریبا د 300 تر 900 پورې شاوخه ملګری وغیرہ پاتې کېدل په یو شپه د شپونه کله چې تقریبا شرط رسیدي دشمنانو محاصره وکړه په مدینه منوره باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې رب العالمین له متوجه شو لاسونه اوچت کړ او دعاګانې کولې یا وجعل يدعوه شروع شغله دعاګانې کولې په شان د دعا د مسترد او بار دا دعا کوله اللهم اني انشدك احدك ووعدك اللهم اني انشدك احدك ووعدك يلا سمره کوم کو نشي تاسو ردي هغه ټول ستانه غواړم نه مال را حاضر کا نعیم ابن مسعود په مدیش پکې ودا په خپل بستر باندې اوړي راوړي تا به د شي ګمان کوی کې د په ستورو کې چا میخونه ټکواله دي بالکل سترګې ود کېږي نه او د خپل نظر د اسمان په ستورو کې بند کړو او د اسمان دی مخ لګوري وګت فکر وکي نه صاحب په ځان سره سوچ پیدا کو د شي ویل چې وای حق یا نعیم برباد شي خوار شي دا څه خبره ده چې دا غلری زنه تر غلې د نجد نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابله سره داغه د مقابله په نیت باندې په دې مناسبت کوم حق ستانه اخص نه دي کوم دنیوي مسلې د قرض کړي نه ده لیکن تر غلې بغیر د سبب نه او بغیر د اوبري مسلې نه د رسول الله مقابله کوي به د شی ویل اکم سړي کې چې عقل هغه ولر د انسان د شکارو کې لکه دا کم چې ما وکي په دې طریقه باندې چې جګړه بو کې بغیر د سبب نه خوار شي نعیم کوم یو شی چې ته دې له مجبور کړی چې د خپل ستوره دراويستا او د هغه انسان په تندیو په دې مخ او سینه باندې وس ورګ دی چې هغه 40 غنټې د خپل ملګرو له امر کې په عدل باندې په احسان باندې په ایتاء ذل قربا باندې او کوم چې د دې له مجبور کړی چې د خپل نيزه دراوالي د هغه صحابه په شنو باندې وردن نه کې کوم چې د هدایت او د حق د تابعداري په نیت کې راوچت شي دي وې دې وخت کې دا محاوره د خپل ځان سره خلاص کړي نه و تر دې پورې چې الله عز وجل د په دې ځړه کې د ایمان مسله اوس ور برابرې نعیم ابن مسعود د خپل معسكر نه وته په تورتم کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې روان دي کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ولې چې کس ما خور روان دي ورته ویل څوک اے نعیم ابن مسعود هغه ویل نعم یا رسول الله بیت پښتنو کړ څه خبره ده چې دې مقام کې زما دې جره د شپې په دې وخت کې رااله وزر عالم شګوي ورکم د دې خبره الله اله الا الله وانك عبد الله ورسوله گوی ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او گوی ورکوم په دې خبره چې ته د الله بندي او د قشن رسولي او کوم شی باندې چې تاره تکړه دین د اسلام دا حق دی به ویل چې ما اسلام راوړی یا رسول الله زما دا قوم زما په اسلام باندې پوه نه دي ته مار د امر وکړي دی شی په باره کې چې زپای کې او کرامه او کوم مجاهدین لپاره او غلبه ور باندې الله ورکی جناب نبی کریم علیه السلام ورته ته خو یو سړی په مونږ کې لاړ چې خپل قوم لري او د څه صورت برابر کا چې هغه استزمن نه لګ زر دی غوی دا قوت دا کم جوش او خروش دا کم زور هيګا که طاقت دی وجه دا چې دا جګړه وي دوکره هغه ویلي سید یا رسول الله او ته زر د ازما کارنامه وګوري چې دشمنانو سره په میدان د جنگ کې زو وسکو نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ
د دې خپل کور نه روان شو د بني قریظه په طرف او د غوی سره په خوانه انډیوالي وده او دا خبره ورته وکړه چې یا بني قریظه تاسو سره دا خبره معلومه ده چې زما څومره زیات محبت دی تاسو سره زه څومره رښتونی ام تاسو سره په خیر خوایي کې هغه ورته بالکل ته په مونږ کې هیڅ متهم نه یې بلکې تاسو مونږ یو خیر خوا سره یو مشر سره ملګری مو به ورته دا قریش او اتبان شي په دې جګړه کې دوه حالات دي دا غوی د مثلا د لکه څنګه چې جګړه ستاسو ده دوی ورته دا څنګه وی وجه ده چې دا خار ستاسو خپل خار دی په دې کې مالونه ستاسو خپل مالونه دي بچی ستاسو خپل بچی دي زنانه ستاسو خپل زنانه دي او تاسو دا لازم نه چې دا پری دی په بل طرف باندې لاړ شي ارچ قریش او غطفان دي دا غوی بلد دا غوی خار بل خار دي دا غوی مالونه نور مالونه دي دا غوی بچی په بل ځای کې دي دا غوی زنانه په بل ځای کې دي کچیرته بل فرض او تقدیر جګړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شروع شي او په دې وخت کې تاسو د خپل لوزونه مات کې دی غوي سره نو یاد ساتئ چې محمد صلی الله علیه وسلم را اعلان وکړي د څومره شینه مچنیولې دا ټول غنیمت اما قدمه کې او د نچ بدمعشان به ویسي او کچیر تاسو ذلیل شوي هغه خپل کورونه لاړ ډیر په اطمینان کې تاسو به پری دي محمد رسول الله دا غملګری وستاسو نه انتقام ول ډیر خطرناک عبرتناک تاسو به کوم معلومات شي چې ګورزما است طاقت نشه تاسو د پاره چې کله درنه ورسته شم دی ورته دا خو ډیره خبره وکړه او ډیر مزیدار رائے نظر دې موږ لرا کې وکړو نعیب بن مسعود ورته ویل وسما سره دا خبره ده چې تاسو به جګړه نه کوي تر دې پورې چې دې مکه د مشرکانو او د غطفان د مشرکانو تقریبا ډیر شو هغه ځوانان ځان سره ایثار کې قومندانان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابله لپاره به اوځي دا قوم جنگ کوي کني کې په دې مناسبت باندې به کوي چې د خپل مشر موږ را خلاص کو دی ورته چې اشرته ونه صحته تا غوډه رقم شروع کړم د خیر خوایي مرا کړه به دې چې نو ته لاړو د ابو سفیان ابن حرب قاله کم چې د مکې د مشرکینو د هغه قائد او رهبرو هغه له ایویل او ګر چا پیره چې کم ملګری تناسي اې د قریش ملګرو تاسو لزما محبت معلوم دي څومره زیات امینه سره ساتم او تاسو دا خبره معلومه ده چې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره کلکه دښمنی ده دلیل له پدې چې کله وسړی د اسلام د غلبې لپاره وکړ کوي هغه په خپل خبرو کې کمی زیاتی وکي په خپل جامه کې کمی زیاتی وکي په خپل ویناګانو کې کمی زیاتی وکي په خپل شکل کې کمی زیاتی وکي څه ممانعت بني او تاسو دا خبره رسیدلې ده ولقد بلغني امر ماره خبره رسیدلې ده هغه په دې طریقې چې زه استاد خیر خوایو کوم هغه دا ځای کوم نه دی ورته ویلې خبره موږ له پیش کې څه خبره ده وی بني قریظه چې غیب کې ایمان دي په دې خبره چې موږ د محمد سره دښمنی نه کوو او اغله کسان ورولېګل چې موږ پیمانه په هغه کار چې موږ کړی دی او موږ عزم کوو د دې خبره چې کوم لوزونه مستاسره کړی هغه موږ ماتونه خو آیت اوس په دې خبره باندې راځي کیږي چې موږ د قریش او د غطفان د قبیلې نه ډېر نوجوانان راونه سو عزتمن او طالب موږ تسلیم کو په خبره چې د ټول نه بسرونه والو ځای به شکل جنگ شروع شوم په تاسو سره په دې تایید کې ودرېګو تر دې پورې موږ په دشمنانو باندې فیصلو کو هغه ټول مات رامات کو به زغلو خلک ورته ورولېګل رسول الله جواب ورته ویل شي نعم دلته دی اوس ویلي وې کچیر تاسو هغه ورته رااله د يهودو که تاسو موږ له کسان راکوي دي چې بعد دغه موږ به د دشمن سره مقابله کوو د سینه د جنگ دوه اړخ لري کماته موږ غړ تاسو به وتښتېږئ او په بل طرف باندې بلاړ شي موږ سره بچ کیږي وی ابو سفیان دلوي وی چې ته ډېر ښه حلیفه او ډېر الله دې جرازم وې درکې وی دی وخت ابو سفیان د خوانه وته ولاړ خپل قوم له غطفان لا هغه له دا خبره بیان کړ چې کوم ابو سفیان لا بیان کړی دا وی ډار کړ دا هغه خبره نه کم شي دې پر ځل کې پراتري تر دې پورې چې مکه مشرکان وې راول غطفانان وې راول او د قشند مدني باشندگان وې راول ابو سفیان اراده وکړه چې اوس امتحان د بني قریظه ورولي خپل بچي ورولې ګل ورته ویلي زما د پلار ابو سفیان په تاسو باندې سلام وي او تاسو دا خبره کوي چې موږ ډیر وګت حصار په محمد مصطفی باندې راجمه کې تر دې پورې چې موږ ستړي شو دا قلابن کړی دي نور موږ قص کو چې موږ د محمد مقابله له اوځو ځان تاریخ کو یا به موږ میدان بیلو یا اغا زه خپل پلار را لګلم تاسو لا چې تاسو راشي دغه د کور له سبا او د دې په اړه کې موږ یو پروګرام برابر کو هغه ټول ورته سبا ورځ د هفته ده او موږ په دې کې هیڅ کار نه کوو نه موږ جګړه کوو تر دې پورې تاسو موږ له هغه کسان راکې چې کوم قومندانان سربراهانی او عزتمن خلک د غطفان د قبيله چې هغه موږ سره ګروي او د محمد سره موږ مقابله وکړو تر دې پورې شونه تختېږي تاسو ځکه جنگ وې دوه اړخ لري کچېرته و تختې دی خپل اخیره ولاړ شي موږ به پریدي پیغمبر لوغه موږ له سخت عبرتناک او سخت سزاګانې راکې او تاسو دا خبره معلومه را چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله کولای نشو وې دی وخت کې د ابو سفیان د بچی راغی د قوم لا اغله اطلاع ورکړ چې کوم د بني قریظه نو واورې د ټول په خبره ورته ویلې وې دا د خنجر او د شادو زامن د الله ذلیل کې د موږ سره دوکه وکړه قسم په الله کدو په ځای دی باندې چې موږ د قومندانان طلب کې او ځان سره ایثار کې کچیرته بل فرض او تقدیر غړي طلب کې موږ غړولم تیار نه شو د وری کو
نو الله عز وجل نعیم ابن مسعود رضی الله عنه د دشمنانو د صف په ماتول کې کامیاب کې دوی هغه صفونه مات کړه دوی هغه کلمه مات کړه دوی هغه یواله مات کې الله عز وجل په دې قریش باندې د قشن دغه په دې ملګرو باندې خطرناک باد راولې ګو تیز حتی تر دې د خیمه راويستي تر دې پورې دا کټوي حدیث بخاری کې راځي ویاړولې تر دې پورې دې هغه ورونه مات کړه تر دې پورې چې بری مخونه باندې پتی کو میګو باندې ویشتا تر دې پورې چې بری ستوري کې ورته خاور اور واچولې د هیڅ خبره مندنه کړ چې موږ لاړ شو خپل کورونو خیمولا حتی تر دې پورې وې د شپې تورتمو حرکت د خلکو شروع کله چې سبا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری ورجی د رب العالمین دشمنان مند کړه په داسې حال چې شاور تر اړولې و او ټول وتښتید رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری ویلې الحمدلله الذي نصر عبدا واعز جندا وهزم الاحزاب وحده ټول صفاتونه د کمال هغه الله لري چې د خپل بنده کومه کې کړي دي تو او عزت د خپل مجاهدینو کړي دي او د قشان دشمنان یې کې واجبات کړل یعنی صحابه او داسان لنه منسوبه ولا بلکې رب العالمین لچ کارتاو کې نعیم ابن مسعود رضی الله عنه د ورځې نه په دی خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت ډیری اوچت انسان قیمتي انسان اعلی قومندان وټاکل شو اکثر کارونه به دل ورس پارل تر دې پورې چې کله به جنډم د په لاس کې ورکړل دشمن مقابله د وتلو فتح مکه جوړیږي لزر مجاهدین رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیلې د مکه په طرف ابو عبیده ابن جراح خالد ابن ولید زبیر ابن عوام نو په دې وخت کې دا مسرو ابو سفیان په ځای کې ولاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو د پوجي نه کاته مجاهدین کاته او سړی ولیدو چې د غطفان د قبيله هغه جنډا ور سره و نو وی ویل ودا د چا دا ودا دا سړی څوک دی ودا نعیم ابن مسعود ابو سفیان په دې وخت کې مې ویلې ډیر بد هغه کار ته موږ سره وکړه خندق په دې ورځ اول لا قسم په الله لقد كان من اشد الناس عداوه لمحمد په ټول انسانانو کې خطرناک سړی د رسول الله په دشمنی کې او دغه د نن دومره ورته محبوب ګرځیدلې چې د خپل قوم جنډې درکړې ده او د مجاهدینو په قیادت کې روان کړي او به دې ملګرو لویل دي چې د قیادت خوا کې لاندې روانېږي نو دا هغه انسانو چې دشمن له گزار ورکه بده شي گزارل چې د یو بل نه ویرول مجاهدین الله ور باندې کامیاب کړه کین حق نقش الله عز وجل په سوره احزاب کې ذکر کړی دا چې د مسلمانانو زونه د خلیل راغلي و منافقان ګډوډي کې واقع شي و رب العالمین دې صحابه کرام له جنت الفردوس او موږ تاسو الله عز وجل دې ملګرو سي ته به درې نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و